چې د 14 کالو نه د په دې صوبه کې د پی ټی آی حکومت دی چونکې دهشتګردي او بې امني ورځ تر ورځه سیوا کېږي واقعي د دې روکتام پکار دی قوم له هم ځان متحد کول پکار دي او کم چې واکداران دي که په دې کې صوبایي حکومت رکاوټ کوي نو دوی له مهرباني پکار دی چې د مذاکراتو په ځای باندې دیو مفلوج کی دیو ته نقصان ورسوي او د دوی چې کومې غلطې ارادې دي دا ولا چې کوم واکداران دي د هغو په ذریعه ختم کړی شي او دا نه ده پکار چې موږ د افغانستان ته سوال وکړو او یا د بل ملک ته سوال وکړو چې زما په کور کې اور بلیږي ته مهرباني وکړه راشه دا اور بند کړه دا اور به د عوامو په تعاون باندې کم چې سکیورټي ادارې دي د هغوی په تعاون به انشاءالله سرته رسي دا کوم دهشتګردي چې روانه ده وروره ټیک ټاک او صوبایي حکومت له پکار دي چې د سکیورټي فورسز سره تعاون وکړي او دا کار سرته ورسوي کوم چې تاسو زمان ته پوښتنه کو چې په دې ملک کې خاص کر زموږ په صوبه کې چې کم د دهشتګردۍ یو لهر روان دی یا د امن او امان یا د حکومت نو 14 کالو شو د دین خو عوام نه دي مطمئن بذات خود عوام خو مطمئن نه دي او بقایا کم دغه چې روان دی د دهشتګردۍ لهر نو پدې کې زمونږه د فورس سره مونږه د پاکستان پیپلز پارټي شانه بشانه ولاړه ده زمون پارټي مکمل طور اسټابلیشمنت او فوج سپورټ کوي ځکه ملک چې دی کدا فوج نه نو شاید چې دا نن به داسې آزادانه طور مونږ نه وګرځېدلی نو پکار ده چې مونږه دې سپورټ کو او په دې خپل خاوره باندې د امن راولو بالکل د کم چې د پاکستان خلاف دهشتګردي هغه مکمل طور اپریشن پکار دی کله هم ملک په صحیح طریقه باندې کینی ټیبل ټاک باندې هر ملک چې او پاغه عمل کوي نو پکار دي سره کینی او چې کم د زمونږ د دشمن سره کینی زمونږ خلاف د غوسه قطعا کې نشته ضرورت نشته په دې وخت کې صوبایي حکومت خپل ذمہواری نه بالکل لاس پسر ده صوبه خیبر پختونخوا په دې وخت کې یتیمه هم ده یسیره هم ده نه د دې صوبې د ترقۍ ته پوښته نه د تعلیم او نه د صحت ته پوښته نه د امن او امان ته پوښته او صوبایي حکومت صرف په یو خبره پورې نښته ده چې زیو د جیل مخې ته کینی او قیدی 804 او زما صرف دغه کار او بل هیڅ کار زما نشته د حکومت یو ورځ د قوم د پاره د کلونو برابرۍ داغه ترقی داغه فایل پروګرس داغه په هر فیلډ کې په هر وزارت کې دننه چې کمکاري هغه دوی ټول پرې هو دی زه د خلکو ته هم دا اپیل کوم چې تاسو دا 12 کاله کما سوولي ده تاسو مخ په وروسته لاړئ پنجاب مخ په وړاندې لاړو پنجاب اله ولاړو دغه ترقی چې کله بوزدار دغه وزیر اعلی نن هغه ترقی کوي سین ترقی کوي مونږ مخ په شاته روان یو دهشتګردي هم ده او پاتې شوه د امن او امان د خپل ملک د خپل بارډر حفاظت کول دا خو زمونږ د دې فوج د دې حکومت د دوانو او د عوامو ورسره دا د دې ډیوټي ده دا د دې په فرایضو کې دي چې د خپل ملک امن مونږ غواړو مونږ د دهشتګردۍ نه د ملک پاکول غواړو او د صوبایي حکومت نه دا تمه نه کوو چې دوی به څه وکړي ان قریب به تاسو وینئ چې د دوی د خپل غلطۍ د وجې نه به دلته ګورنر راج لګي او دا صوبه به ذمهدارو خلکو ته حواله کیږي او دا غیر ذمهدار خلک چې دی دا به کورونو ته رسختولی کیږي د دوی هېڅ ضرورت نشته دوی خو چې په کم قیدي پسې دوی دلته دی کینی او هلته کې دی ورته ناسي که په روډ ورته کینی او که په بینچ ورته کینی او که احتجاج ورته کوي دغه د دوی کار دی دغه دی کوي حکومت کول د عوامو خدمت کول دا د دوی کار نه دی او نه کړی دی او نه کولی شي او نه کول غواړي او نه نیت شته نه اراده شته نو زه ورته یم چې بای بای تاسو ځئ او مونږ پرېږدوئ چې زمونږ د عوامو د پاره داسې یو سیستم جوړ شي چې هغه د هغې په صحیح معنو کې خدمت وکړی شي